د ښځې او د سړي په سجده کې لږ شان فرق دی. د شریعت ډیر احکامات داسې دي چې هغه ښځې او نر دواړو ته متوجه دي، او ډیر احکامات یې داسې دي چې هغې کې د ښځې د نارینه او د زنانو په هغه کیفیاتو او په صفاتو کې فرق دی. مونځ به نارینه هم کوي، زنانه به کوي. سجده به نارینه هم کوي، زنانه به هم کوي. خو د نارینه او د زنانو په سجده کې لږ شان فرق دی، څنګه چې نور احکاماتو کې فرق. سړی چې کله مونځ کوي، نارینه چې کله سجده کوي، نو په سجدې کې به دا خېټه د دې ورنونو نه جدا ساتي. سجدې ته چې لاړ شي نارینه الګ سړی، نو د ده دا خېټه به د ده د دې ورنونو نه ران د دې نه به جدایي دې سره به نه لګوي. او دغه رنګې دا لاسونه چې کوم دي مټې، دا به د دې پښتو نه جدا ساتي، د دې اړخونو نه د دې جانب نه به جدا ساتي. داسې سجده به نه کوي، ځان به را سوټ کوری کوي نه، را مړاوی به نه، را جوختی به نه، جدا جدا به اندامونه پراته. او دغه رنګې د ده دا مړوندونه چې دي او د ده دا باقي لاس دی، سنګلې پورې دی ته وایي دا لاس، دا به هم د ځمکې نه جدایي. په ځمکه باندې به سجده کې پیوست ځمکې سره به جوخت نه ږدي. داسې دا صرف دا د انسان دا کم ورغوی چې دی او دا د ګوتو دا کومه حصې چې ده دا به په ځمکه باندې ږدي. باقي د مړوند نه واله تر سنګلو پورې دا ځای دا به د ځمکې نه اوچت کړي. دا د نارینهو دپاره طریقه ده. او دا شان چې کله خپې کېدي، نو خپې به چې کوم دی دا سړی دا داسې په سجده کې داسې ږدي، صرف دا ګوتې به قبلې طرف ته وي، باقي به نور خپې مکمل ولاړې وي. دا د سړو دپاره طریقه ده. بل چې دا چې کله سجدې ته ځي، نو سړی به داسې سینه به قبلې طرف ته وي او سجدې ته به داسې نیغ ښکته کېږي. داسې به سجدې ته نه ځي، جوکاو ښکته رامات شوی به سجدې ته نه ځي، سینه به د ده داسې نیغی قبلې طرف ته او دا به داسې سجدې ته ښکته کېږي. دا څلور خبرې د سړي دپاره دي. او ښځه چې کوم دی د څلورو واڼو عملونو کې د دې سجده د سړي نه لږه شان جدا ده او لږ شان فرق یې دی پکې. خو کوشش به کوي چې ښځه دا ټول اندامونه د دې راغونډ راغونډ وي. چې کله سجدې ته دا ښځه ځي، نو دا به داسې نیغه نه ځي، دا به لږ داسې جوکاو ځي. د دې دپاره په دې کې ستر زیات دی او په دې کې د دې دپاره ادب او عزت زیات دی. چې ښځه کې څومره عاجزي وي او څومره داسې رانغښتلې او راغونډه شوې داسې یو عمل کوي، نو دا په دې کې ښه ښکاري. نو دا به داسې ځي. او دغه رنګې دا خېټه به هم د ورنونو سره هغه جنګوي، او دا لاسونه دا مړوندونه او دا کلۍ او دا کوهني چې ورته وایي دا به هم په ځمکه باندې پیوست دي. او خپې چې کوم سړي نیغې کې اغوستې، نو دا به دا خپې هم نیغې نه ږدي، دا به دا خپې قبلې طرف ته دواړه داسې وباسي. څنګه چې اتحیات کې موږ یو خپه سړي سملی او بله خپې یې ودرولي، نو ښځه به په سجده کې داسې دا خپې دې بل طرف ته وباسي چې دا داسې رانغښتلې شان ناسته وي. نو دې طریقې سره به دا ښځه سجده کوي. نو دې کې دا ښځه ادب سره ښکاري او داسې پنډوکې شان ښکاري او داسې بالډ بیلډره شان نه ښکاري. نو دا د آدابو تقاضا ده چې دې طریقې سره به ښځه داسې طریقې سره سجده کوي. ځکه حدیث کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یأمر النساء ان یخفضن فی سجودهن. نبی علیہ السلام به ښځو ته امر کو، حکم به کو چې دوی دي په سجده کې ځان رانغاړې او رانغښتلی چې کوم دی ساتي او راټیټ دي ځان ساتي. نو دا روایتو کې هم داسې راځي. او دغه رنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل په دوو ښځو باندې تیر شو،
ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر على امرأتين تصلیان دو خزی بمونځ کو نبی علیہ السلام ته اذا سجدتما فزما بعض اللحم الى الارض وی خزو تاسو چې کله سجده کوي نو خپل دا غوخه دی زمکه پورې خلوي او سړی د پاره حکم دا دی چې دا بینن خلی نو روایت فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل زکا خزه په سجده کې د سړی په شان باندې نه دا روایتو کې دا سراجي